أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين صدقت يا رب العالمين. دې دینا دویمه مسله هغه بیانېږي. پرون موږ خبره کړې وه چې چا په پردو ښځو باندې د زنا الزام ولګوي، د هغې به څه مسله یا د هغې نه علاوه نور څه مسایل چې چا نه زنا وشو هغه واده کړي، د هغې څه مسله ده، او چې د چا نه زنا وشي او هغه واده نه یې کړي د هغې څه مسله ده، هغه پرون تېر شو. نن مسله دا ده چې چا په پردو زنانو په خپله زنانه باندې دا الزام ولګو چې زما بیبي چې د هغې زنا کړې، الله دې مسلمان وساتي. اوس خبره دا ده ما تاسو ته ویلي چې اسلام د زنانو څومره حقوقو خیال ساتلی دکه شان یوې معاشرې نه دي ساتلي، یو تهذیب نه دي ساتلي، یو څیز نه دي ساتلي. او ما درته بیا ووایي دا صورت د معاشرې د ښه والي سره ډېر تعلق ساتي. د دې وجې عمر رضی الله تعالی عنه به فرمایل سرکاري فرمان یې جاري کړی چې وایي دا صورت به زنانو ته یادوي. نو هغې کې یوه مسله ده، د آیاتونو د خیال وکړئ ترجمه درته وکړم نو پس د هغې ورته بیا مسله الله وایي والذین هغه بندگان یرمونا چې دوی الزام لګوي، تهمت ولګوي ازواجهم په بیبیانو خپلو باندې ولم یکن لهم او نه وي د دوی سره شهداء څوک ګواهان الا انفسهم مګر پخپله ګواهان وي. فشهادت احدهم نو شهادت د یو د دوی 4 شهادات 4 شهادتونه دي بالله فالله رب العزت باندې انه یقینا چې یقینا دی لمن الصادقین د رښتونو نه. والخامسة په پنځم ځل به وي ان لعنت الله لعنت د الله تعالی وي علیه په ده باندې ان کان که چېرته وي دي من الکاذبین د دروغجنو نه. ويدرأ عنها او لرې کوي به قاضي د ده نه العذاب د دې زنانه نه عذاب به دې لرې ساتي. ان تشهد 4 شهادات په دې خبره باندې د وجې د دې ان د دې وجې تشهد چې دا ګواهي وکړي 4 شهادات د 4 ګواهو بالله او قسم قسمیه به وي د 4 ګواهو به الله رب العزت باندې انه چې یقینا دا خاوند دی لمن الکاذبین د دروغجنو نه دی. دا زنانه به چې دا خاوند مې دروغجن دی ویم درته والخامسة او په پنځم ځل به زنانه وي ان غضب الله چې یقینا غضب د الله تعالی دی علیها په دې زنانه باندې ان کان که چېرته وي دغه خاوند دی من الصادقین د رښتونو نه. ولولا فضل الله او که چېرته نه وي فضل د الله تعالی علیکم په تاسو باندې ورحمته رحمت د الله تعالی وان الله یقینا الله رب العزت تواب توبه قبلونکی دی حکیم حکمت والا ذات دی. خبره دا مسله یا وسات دې ته ویل شي مسله د لعان یا وسات هم مسله د لعان دا د فقه مشهوره مسله داسې ده چې یو سړی رولګي د خپل زنانه ته وي چې ته خو چې دی نو زناکاره یې، ته خو بدکاره یې، ته خو دا یې، ته ما د پلانکي سره لیدلې یا تا دا کړو، هغه هم نه راو هغه لاړو قاضي په عدالت کې کیس دایر کړ چې د پلانکي ما ته
حرامړه وي ما ته وي چې ته د پلانګي سره وي فرمایي د زنا الزام ولګو ای کیس راځي چې کې الله له هر مسلمان سره چې کیس کله دایر کو اوس قاضي ته بچي دواړه پیش مسله دا ده چې چا په خپل خزبانه کیس دایر کړي نو څلور گواهان وروړي سو وروړي چې ما الله له هر مسلمان سره خپل ځانانه د پلانګي سره پکړ نیولې الله نو څلور گواهان وروړي څلور اوس دې قاضي د پیشګي او د سره گواهان نشته گواهان مسله نشته بیا مسله د لعان اوس کپڑا دې خزاوه نو بای کې لیان میان نه چلیږي څلور گواهان په پیش کې کا پیش دې نه کول یوم به خبره غلطه وای یوم به دروغ یو څه څه پردې زنانه ده چې په خپل خلک زو کې الزام نه لګي او د ژوندۍ کې سوي او اکثریت داسي وي هغه باندې لګي چې یعنی په خپل سترګو یې سړي دی یا به د بزرګونو کې یو کس وي چې هغه هیڅ پیسه لګي هغه د ټاپ د لې چې هیڅ پیسه لګي سم سره نه لګي تاریخ زده دې زده قرآن پاک وایي چې خزه ستاره بار جامه او ته د خزه د بار جامه غستاره بار جامه راتلای ده بار جامه نو دا خو بسونه به د ټاپ دلې چې په خپل خدای سي بدان نو خبره دار اوس چې چا ولګاو نو حقیقت خو الله ته معلومه ده ما اکثر خلک مسلو کې سووي نو ورته چیر دا چې دا ولتا د لټنو دې مسله به دا سره وځي دا دې شو تانکی خدا چل دی واوي چې وای قانون دې ته نه وایي چې دا زبر ته دا خراب دی قانون ته سبب دا خدای ته پته را چې دا زبر دی او دا نه دی او خدای ته پته را دا خو خلکو ته پته چې دا کس دروژن دی او دا رښتونی خلکو سره وخت قانون کې خدای کیسه نشته قانون په بدواړو تړوان دي چې کوم یو قانوني تقاضې پوره کوي بس هغه مسله دا ولتا خو قانون خیر نو عدالت ته بړوان دي نو څلور گواهان به پیش کړي اوس د خپل خزه او څلور گواهان شته چې څلور گواهان شته نه نو دی به څلور قسم مخکې د څلور گواهان وایي دی به وایي چې زما د الله رب العزت په ذات باندې قسم وي چې ما د خپل خزه دا لیدلې ده د زنا په حالت بیا به قسم خوري چې قسم مې دی د خدای په ذات باندې چې د خپل زنانه مې په دې کار باندې لیدلې ده څلور پیرې به دا قسمونه خوري او که پنځم ضربه ویلی والذین هغه کسان یرمونه چې الزام ولګوي تهمت ولګوي تفسیر ته خیال کوي ازواجهم په خپلو بیبیانو باندې ولم یکن لهم شهداء او نه وي دي سره څوک ګواهان په باره د دغه زنانو کې الا انفسهم مګر په خپله وي صرف په خپله ګواهي ده دا څیز په خپله لیدلی فشهادت احدهم بشهادت د یو بنده د دوی یعنی یا د ښځې یا د خاوند اربع شهادات بالله څلور ګواهۍ دي په الله باندې څلور پیرې به قسمونه خوري په چا باندې په الله باندې انه چې یقینا دی لمن الصادقین چې یقینا دا سړی د رښتونو نه دی نو سړی به وړوندې وایي دی وایي چې قسم په الله باندې د خپله زنانه مې لیدلې د هېڅ پیسه ځان نه قسم په خدای باندې دی چې دا کیفیت به ذکر کړي نو څلور قسمه به برابر کړي چې څلور قسمه برابر کړي په پنځم ځل به وایي والخامسة او په پنځم ځل به وایي ان لعنة الله یقینا لعنت الله رب العزت دی علیه بچا باندې په دې بنده باندې یعنې په دې خاوند باندې په ځان به لعنت وایي ان کان من الکاذبین که چېرته دی وي د دروغجنو په ځان به لعنت وایي چې د خدای لعنت دې په ما وي که چېرته زه یم د دروغجنو نو دا د سړي خبره برابر شو د سړي خبره برابر شو قاضي ته د خپله خبره وکړه اوس به زنانه اوس که داسې وشو خیر زنانه به راروان شي نو زنانه ویدرو عنها العذاب د پټو کاته به دي چې به سړي قسمونه وخوړه نو بس کیسه دا زمونږ د کلي قانونونه نه دي د دې د جرګې نه د زورورو د زور اوبه شي نن میاشتونه په کوڅه باندې تېرېدل چې بس د چا زور دی بس د هغه جرګه ده چې د چا زور دی هغه سرګړ دی بس کیسې سمه ده نه دغه کیسه ویسه نشته اسلامي عدالت کې دی به د سره ګوتې هم نشي وروړی خواله نشي ورکړی امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله کتاب لیکل الحریة فی الاسلام آزادوالی په اسلام کې اسلام کې کوم آزادوالی ورکړی چاپټار هم نه ويدرو عنها العذاب والذي كيف كازد دين عذاب بدلري د دې زنانه سزا نشي ورکولې خاورم ولا دومره کده
د زمانې بدمعاش دې وي د ټولو نه لوی د تکبر اخري انتها ته خو دې رسېدلي د قام قبیلې د هم مشري ته دا کم هلته د قبایلو چې کوم ملک وي هغه چې ځان له خدای لري هلته چې کوم چودري یا ځان له خدای لري نو هر څه دې وي خو دې له ګوتې نه شي وړی ان تشهد 4 شهادات فی الله تر څو چې دا ان د دې وجې تشهد چې دا ګواهي وکړي 4 شهادات فی الله د سلور گواهو برابر 4 شهادت سلور گواهی بالله په الله باندې چې سلور پر قسم وکړي دا به وایي چې زما د الله رب العزت په ذات باندې قسم وي چې ما زنا نه ده او انه لمن الكاذبین یقینا زما دا خاوند دا دروغجن دا خبره ده دروغ ده ما زنا نه ده نو سلور پر بداوي په بنځم ځل به وایي والخامسه او په بنځم ځل زار د قران د قران نه د الله فصیح کلام زنانه په هر خبره استا باندې د خدای باندې بتا دې الله تعالی غضب کوي لوي والخامسه په بنځم ځل کوي ان غضب الله غضب د الله تعالی دی علیها قد خزبان یعنی بزان بد الله غضب دی الله غضب دی ان کان من الصادقین کته دا خاوند دی رښتینی خاوند مې په دې خبره کې رښتینی وي چې ما زنا کړې ده زنانه وایي نو بیا دې په ما د خدای غضب الله دوست نو دا دې خبره دلته پوره شو اوس کدی دا وایي د انکار وکړو خاوند چې کړې ده نو بس لعان شه د دواړو جداواله راغی خدا سي جداواله راغی چې د قیامت تر سبا پورې د دې دوباره نکاح نه کیږي به بیا یو دی کیسه مکمله او بچی چې دي دا منسوب شو مور ته دغه پلار ته انکار الذين يرمون ازواجهم چې وکړ تهمت لګي په زنانو باندې ډایرکټ او ينفل یادم بچی نه چې نفي الولد کې دا بچی نفي وکړي چې دا بچی زمانه نه ده د بچا ثابتې کوي دا خو یو مسله شو اوس دې کې مسله دا ولو انکر الزوج يحد حد القذف سړی په خزه باندې الزام لګو په خپل خزه باندې چې زما خزه چې دا دې زنا کړې د نو د مسلې د خیر ساتي دا ما خزه زنا کړې د نو د هغه سره نه لګي د یو څه بس سلور غواهان به ثابت دي که ثابت نه کړل او دې غلي باندې شته بیا به وي چې لعانو کا لعانو کا سلور قسم او راشه غواهان در سره نشته لعنت وای په ځان باندې دې نه وي نو يحد الكذب اتیا دوی به بیا وي چې په خپل خزه باندې ځان لګي اتیا دوی به وایي شي الله دوست اتیا دوی به وایي شي فاما ان تعترف اوس بیا به زنانه شي زنانه تو بیا راشي اوس که زنانه نه انکار کوي او نه اقرار کوي اسم نه وایي اسم نه وایي سړی هغه قسمونه وړل هغه وایي چې بزان اعلان تو چې او دې کړی دا او زنانه اسم نه وایي نو هغه براولي فاما ان تعترف یا به اعتراف دې خپل ګناه چې مانه ګناه شوی ده او یا د اسم نه وایي نو بیا یې فتوحبسو جیل ته به واچي هغه سړی د وړلاري کتیا دوری ورکی دی له دوری نو کې زنانه فتوحبسو جیل کې به واچي حتی تر دې پورې تو لعنا او تموت او تعترف یا فزان لعنت وي لعانو کې د جداوالي خبرو کې چې یا زمانه شوی ده یا نه شي بس کیسه وي یو خبرو یا چې دې انکار وکي یا چې دې اقرار وکي بس یو خبرو وکي نو کدا نه کوي بل لري بجې کې ورل شي ځکه بس وخت بس تاسو کې هم د جواب دی بس چې ستان دا کار شوی دی هغه هغه نه کوي نه اقرار کوي نه انکار کوي نو زولم زیاتې به نشته هو بل دې کې دغه وجه دار چې انکار کول د لعان دا زنا نه دا یو کس د لعان نه انکار وکړي دا ضروري نه چې بس د دې زنا شوی پاک دامن هم انکار کوي چې ځکه چې هغه جاسم بچی خدا غو جدا شمور مروان شاغرا باندې نظام لګو چې زاده والے دیانو کوم بس کیسه په منځ کې د قیامت او سبا په وغه زدا خرجته هغه چې نه کوم نه اقرار کوم نه انکار اسیم پور په مروان نه بدل ته دي کې وکړه نو ضروري نه چې زنانه اقرار او انکار یو سم نه کوي هغه زنا کار نه نو بس یو نه کوي بیا وځي یو باندې او دا به کې مسله ده چې د قیامت د سبب بیان شي الله رب العزت موږ ته دا نو ساتي
د دین بعضې مسلې داسې چې هغه تا ته ظاهرا حکم سخت ښکاري خو هغې کې د خدای لوی حکمت پروت وي اخوا دې خو د دین په مسلو کې به ویلي چې دی ځان نه به خپل د عقل اسونه به نزغلی راغلی چې زما عقل خو دا اوري یو صاحب راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې صاحب زه به چې دی خپلې بیبي ده زما بیبي ما په کټ کې ولیدله ور د دین مسله او هغه غریب به دې دغه راغلی نو موجود دي معاشره پاکه وه دا تصور وغیره راتلل دا چې د نیکانو لپاره چې معمولي خطا هغه غټ نقصان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه به خپله بیبي وینم په یو کار باندې په خپل کټ کې بیا به زه خلکو ته اعلانونه کوم چې راشه زما ښځې دا کار وکړو څلور ګواهان به ولګول او چې زه راځم یو به کار ختم کړی کیسه به ختمه شوې بیا به ګواهي کار نه کوي خو د یو بل جدا وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي تم غیرتمند خو زه ستا نه زیات غیرتمند دا د خدای حکم دی دا د الله حکم دی مسله داسې ده او الله د ټولو نه زیات غیرتمند دی الله د ټولو نه زیات غیرتمند هغه خبره وکړه کور ته ده چې څنګه کور ته دننه شم نو خپله زنانه یې په کټ کې په حالت کې ولیدل او چغې پرې بار راووته وایي په خپل لاس مې یو څیز وغوښته په خپل لاس مې یو اعتراض وکړم چې ما ته معلومه نه وه چې دا به زما کور ته راتللی شي مسله مې ځان ته کړه د دین په مسلو کې ډېر احتیاط الله رب العزت راته معلوم کړي دغه مسله ده ښه او د دې وجې دا کومې زنانه او انګوریان او یو څه بل څه دا ګورې اسلام کې د دې دغه حدود دي دا په یو بل چې الزامات لګوي د پلانکې لور ښه نه ده او د پلانکې لور ښه ده او د پلانکې لور داسې د پلانکې لور دا ګورې سخته ګناه ده او حد پې جاري کېږي منع کې زنانه چې ډېر نه کړي سړي کې اوس د ښځو خبرې کوي ټول نه داسې نه دي کول پکار د بل خپلو کې به لګیا د بل د لورو خور عزت به کار ته کېدای پیدا کېږي د هغې نه کېږي دا داسې د ښځو خبرې دي سړي که خپلو کې لګیا یې بیا هم څه خبره اوس د جینۍ عزت کار ته دا خو بلکل دا خو د پښتو هم خلاف ده دا خو د اسلام هم خلاف ده بلکې د هر مذهب خلاف ده د هر غیرتي کس خلاف ده خدای دې کړي چې هر مذهب سردار شي اسلام چې کوم عزت ورکړی دی هغه چا نه دی بیا ورپسې الله وایي دا یو آیات کې خبره الله رب العزت فرمایي که چېرته د خدای پاک حکمت نه وي د خدای فضل نه وي د خدای فضل نه وي نو یوه کیسه روانه ولې یو سړي په خپله زنانه لیدلي په څه کار باندې او د لیان مسله نه وه او ګواهان د سره شته نو وخت به په کور کې تېري او وخت به یې نه تېرېږي کور ورته جهنم وي ځکه ته خو لیدلې ده ګواهان نشته او بل کس دی زنانه به پاک دامنه دا نر زوی به هېڅ پیسه داسې په معاشره کې داسې د لګا نه وي هېڅ پیسه په خپله ښځه باندې ځان لګا ته خو داسې یو ما درله عزت درکړو ستا عزت کم دی انسان عزتمند دی خو غریب دی که مالدار دی که په هر حالت کې دی کې ولې دا عیسایان دي موږ سره ټول دا ډېرونه کې خلک باقي یو څه ځکه دا موږ د معاشرې اهم جز ګرځولې موږ دې ته د اسلام په سترګه کتلې دي له عزت احترام دې کې ولې په اسلام طرف ته نه راغلی موږ په هر څه کې چې خپل چلوالي دا ثابت الله دې مخلوق نه اسلام چې کوم حقوق چلول کړي دا هغې خیال ساته الله به تا عزت وکړي الله دې راکړي نو خبره داسې ده اوس یو کس به هېڅ پیسه الزامات راوړي نو بیا به زنانه په کور کې کړې ده هغې به څه ژوند په کور کې د دواړو اړخو خدای پاک خیال ساتلی الله وایي ولولا فضل الله که چېرته نه وي فضل د الله تعالی علیکم په تاسو باندې ورحمته او رحمت د الله تعالی وان الله یقینا الله تعالی تواب توبه قبلونکی حکیم حکمت والا ذات دی اوس که د غسیس بچا باندې اوس د دواړو کسبونو وشي نو د دننه خبره خو هغې ته معلومه ده چې څوک دروغجن دي څوک نه دي قاضي خو د دواړو فیصله وکړه نو که بیا هم اوس چاته پته چې په دروغه مې قسم وخوړی یا وغیره نو بس الله رب العزت طرف ته دې بیا رجوع کړي الله طرف ته دې راشي الله دې د ګناهونو بچ کړي سبا په مور بیبي عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما چې کوم الزام لګوي کافران یا د دې زمانې شیعهګانو چې راټینګ کړی او د هغې سبایف ته یې پاک کړی دی نو هغه به سبا ذکر کېږي